اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ته دا واقعه وشوه سانحه به ورته ویو ځکه چې ټریجډي پکې وشوه او دې نه مخکې هم پکې وشولې خو دا کوم ماشومان چې وفات شوي دي الله دې هغه جنت ته بوځي خواسې یو ګلونو جنتینو هغه مور پلار ته الله خبر هم دا ده چې موږ چې خټکنامه څومره دا خیر سره ټوله یو موټه ده چې کم لا عمل دی وکړو مین شای موږ کمیټي ده چې هغه کو او د سبانه په دې ایکشن وکړو سبانه لاړ شو که اے سی که ډي سی چې ټولو ته کینو چې دې کې وه څو کسانو که څلوري که پنځو کسانو چې داسې چې هغه تلل ورتلل که ګل باچا صاحب څنګه خبره وکړه چې هغه څه کمیټي جوړه کړو چې منډه یې ترړه ده چې دې مخکې څه اقدامات کېږي چې هغه وکړو. مخکې هم دی سره په دې باندې درخواستونه مې ورکړي دی سره مو خبرې اترې کړي دي خو چونکې هغه ډیټیل کې موږ اوس نه ځو چې څه خو اوس مونږ دا شی پرېښونکی نه یو چې تر څو پورې مونږ ته د ډیم سیفټي نه شوي نو مونږ به دې نه په کلار نه کینو. نو مونږ دا غواړو چې د محکمې سره مونږ زر تر زره لکه پکې ټیم دومره نه اخلو ځکه چې څومره ټیم اخلي بیا دا زړیږي او هغه په کلاریږي بیل بیل راګ هغه موږ معلوموي بیا لاندې ته هم چې د چې کم څوکیداران دي په هغو پسې دي هغه تحقیقات شروع شي ځکه چې دا خو یو نه دی که نه یو دی نه دوه دي دا تقریبا سوه اته مړي وشو دی یو ځان نه خبر ماشومانو فوت شوي دي الله تعالی دې هغو ته جنت فردوس کې الله مقام ورکړي او هغو کور والا څونه چې دي الله تعالی دې هغو ته صبر کولو توفیق ورکړي. جی مینوالو اسمان ټي وي باندې زه دې وخت کې موجود یم جبتر کې او جبتر کې یو میټینګ وشو چې 13 ورځو کې دوه ماشومان په جبه کې په ډیم کې ډوب شوي هغې حساب سره یو میټینګ وشو. حاجي اکبر صاحب ما سره د امن غږ صدر موجود دی. دې میټینګ کې څه فیصلې وشوې اوس تاسو قوم ته څه اپیل کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله تاسو میډیا ولې شکریا ادا کوم چې راغئ. دې میټینګ کې دا فیصلې وشوې ټول قومونو متفقه فیصله وکړه چې څومره هم کلي چې یاره سبا ته به مونږ احتجاج په شکل کې وځو. چراډ سیمنټ فیکټرۍ روډ به بلاک کوو. فرحاد چوک چې دی کوم چې بله ورځ دوه ماشومان وفات شوي دي ټول ایډمنسټریشن په هغې خبر دی. 3 ورځې ټایم مو ورکړی او تر دې ټیمه پورې ډپارټمنټ هیڅ قسم دلته کې چې دی نه دی راغلی نه یې څه وزټ کړی دی بالکل. نو موږ چې دی د دې خلاف ټولو قومونو ته څومره هم خټکنامه ده څومره هم علاقې دي ټولو ته مې دا میسج دی چې سبا په ټایم باندې خپلو علاقو کې اوس نه اعلانونه وکړي او انجینیر فرحاد چوک ته چې دی هلته ځان راورسوي انشاءالله فورمن احتجاج. دا چراډ سیمنټ فیکټرۍ روډ باندې تاسو احتجاج کوئ سبا تاریخ هم ووایي او ورځ هم ووایي؟ سبا جمعې ورځ ده او 11 تاریخ دی او سحر 6 بجې 6 AM چې دی انشاءالله موږ به هلته ځان رسو او احتجاج به کوو. ټولو ته دا اعلان دی. ډېره مننه جی مینوالو. دا سبا ته انشاءالله احتجاج پروګرام دی د امن غږ د طرف نه او ټولې خټکنامې خلکو ته اپیل وکړو چې راشي. تاسو پکې نور څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم ورونو. دا دلته پیل سکول و ډیم و سره خوا ماشومانو کې جوړ کړی موږ ته همیشه دغسې تکلیفات دي موږ علاقې سره ډېر زیاته کېږي یو شهر ته جوړ کړي په هغې کې موږ قیمتي ځایونه ماشومان ضایع کېږي دغه ماشومان رلویږي که دی موږ ته سکاټري نه راکوي د چې کوم په دې چوکیداران دي دا دې ډسمس شي ختمې دي شي سبا به موږ احتجاج کوو په رمن دلته که نه رځي هغې نه بعد به بیا موږ بېله طریقه کوو ځکه دا 135 کلي دي موږ خو به څه کوو اخر که نه ټول عمر یې سره دوکې وکړې پراډونه یې سره وکړي موږ چې کوم مشرانو دلته هغې موږ سره ډېر زیاته کړي موږ ته ډېر تکلیف دی په دې علاقه کې. دې حوالې سره کوو چې زموږ په ډیم کې بله ورځ په 7 تاریخ باندې 2 ماشومان وفات شو. هغې ته حفاظتي اقدامات نه په دې وجه او صرف دا 2 ماشومان نه دي د دې نه مخکې پکې تقریبا 6 کسان چې دی وفات شوي دي او مال متا ګونګې کم مال چې دی د هغې خو حساب نشته دی چې څومره پکې غرق شوی دی او دلته کې چې دی کمې فصلي ځمکې چې دي هغه یې موږ ته تباه کړې. دې سره ډینګي چې دی سیوا شوه ملیریا ورسره سیوا شوه نور نقصانات یې ډېر دي. حفاظتي هېڅ قسم اقدامات ورته نشته. خلک په ډیپټو لګېدلي دي تنخواګانې اخلي خپلو بچو ته وړي او د بل بچي ولې ورسره غم نشته دی او دلته کې یو ورځ هم ډیپټۍ ته نه راځي. موږ دې حوالې سره چې دی احتجاج وکړو یو فورمن احتجاج وي نور ماشومان نشو تویولی نور ځوانان نشو تویولی که موږ ته څه ریسپانس میلاو نشو ډپارټمنټ سایډ نه نو موږ به ټول قومونه هماغه فرحاد چوک نه راځو اکسیویټر به راسره وي او په هغه ټایم باندې به د دې بند دعوا هغه چې دی پوله دا به شلو او بیا ګورو چې ایډمنسټریشن خپل ځان باندې ایکشن اخلي او که نه پردو بچو باندې خو تر دې ټیمه وانه غشتو. شکریه.